وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا فرض او د واجب او د سنت مستحب په منځ کې فرق او د دې تعریفونه او د دې په پرېښودو عقاب او کولو باندې ثواب. نو جمهور محدثین او اصول والا هغوی دا وایي چې فرض او واجب دا دواړه مترادف دي او د هغې تعریف دا دی ما امر به الشارع على سبیل الالزام. فرض او واجب دې ته وایي چې شارع په هغې باندې په طریقې د لزوم سره امر کړي، په دې حیثیت سره چې کوونکې د هغې د ثواب مستحق دی او پرېښودونکې د عقاب او د سزا مستحق دی. او جمهور اهل علم وایي چې مندوب، سنت، مستحب او تطوع نوافل دا ټول یو شی دی. او دا څه ته وایي؟ ما امر به الشارع لا على وجه الحتم، چې شارع په هغې باندې امر کړي خو په طریقې د لزوم سره نه وي. یو سنت په معنا عام سره دی چې هغه ما ثبت بالسنه دی، او كل ما اثر عن النبي صلی الله علیه وسلم كل ما اثر عن النبي صلی الله علیه وسلم من فعل او قول او تقریر. رسول الله صلی الله علیه وسلم قول، فعل او تقریر دې ته بیا سنت ویلې شوی دی. بیا دې کې فرض هم راځي ځکه دلته سنت ما ثبت بالسنت دی او دا بیا عام دی فرایضو ته، سنت او مستحب ټولو ته. سنت باندې عمل کول نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سنت د ادا کولو امر رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو پرېښودونکي باندې عقاب او بد ویلي دي او فرمایي چې من راغب عن سنتي فلیس مني، چا چې زما د سنت نه اعراض وکړو زمانه نه دی. او دارنګې علما هم دا ذکر کوي وی څوک چې دوام کوي په ترک د سنت باندې، لکه علامه ابن حجر اسقلاني دا خبره ذکر کړې ده، قرطبي ویلي دي چې من داوم على ترک السنن کان نقصا فی دینه، څوک چې سنت همیشه پرېږدي نو دا د دین کې غټ نقصان دی. فإن ترکها تهاونا بها ورغبة عنها کان ذلک فسقا، که دا پرېږدي د سستۍ د وجې نه او د دې نه اعراض د وجې نه دا فسق دی. ځکه په دې باندې وعید راغلی دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من راغب عن سنتي فلیس مني. او د صحابه کرامو د تابعینو په دور کې هغوی په سنتو د رسول الله باندې همیشه والي کو او داسې همیشه والي به یې کو لکه په فرایضو باندې چې به یې کو، او د دې په منځ کې فرق به نه کو. دا وروستو بیا فقهاو وغیره فرق کړی دی، سنت دې ته وایي او مستحب دې ته وایي، فرض دې ته وایي. د دې وجې نه د سنن رواتب چې کوم دي علما وایي چې دا هم پرېښودل نه دي پکار. لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه مجموعة الفتاوی کې وایي د سهار سنت او ماسپښین سنت او ماښام ماسخوتن سنت. بمن اصر على ترکها دل ذلك على قلة دینه، وی څوک چې د دې سنن رواتبو په ترک باندې همیشه والي کوي نو دا د دین په بېباکۍ او کموالي باندې دلالت کوي، قلت دین باندې دلالت کوي. او ردت شهادته، د داسې سړي شهادت په رد کیږي، لکه امام احمد ابن حنبل او امام شافعي صاحب هم دا خبره کوي. نو دې وجې نه د سنتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري پکار ده، بلکې د صحابو طریقه خدا او هغوی به دې ته نه کتل چې د الله د نبي خبره به وه، د هغه د سنت باندې به یو خبره ثابته وه. دا تپوس پې نه کوو چې دا واجب دی او که فرض دی او که مستحب دی، بلکې هغوی به په هغې باندې عمل کوو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري
د هغه تابعداري او د هغه خبره منل به په هر څه کې ضروري ګڼل